د بونیر په گیټ وے او کاروباری بازار امبیلا کې د افغان بیب شاپ پرانسته شوی. افغان مهاجر روح الله سٹارټ کړی دغه بیب شاپ باقاعده پرانسته د مسلم لیگ نون پی کې 25 جنرل سیکرټری امیر زیب خان، چیرمین الیکشن کمیشن این پی مندن یاقوت خان او محمد ابراهیم خان وکړه. د بیب شاپ مالک روح الله وی چې موږ سره به هر قسم غټه او کچه غوښه ملاویږي او ان شاء الله ډیر زربا پناوګي او خانانو ډیره بازار کې هم د کچه غوښې د پاره برانچونه سٹارټ کوو. امیر زیب خان وی چې امبیلا کاروباری بازار دی او دلته د کسابیانو کمی وو او نن هغه کمی روح الله پوره کو. هغه وی چې اوس په خلک کچه غوښې بسې سواړې ته نزي بلکې په امبیلا کې به هر وخت تازه غوښه ملاویږي. دلته خو به ان شاء الله چې د سخی کټي هم ملاویږي او کومه چې د غټه غوښه ده نو هغه ساری به ملاویږي چې کوم ښه ساروي دي، هغه ساروي چې کوم لنګون نه کړي ښه غوښه یې ان شاء الله هغه به ملاویږي. او خبره د خلکو ته د ښه غوښې ورکول ان شاء الله چې پوره عزم اراده زمونږه او د خلک به ان شاء الله ولعزیز خوشحاله وي او امید د رب نه دی چې د نورو برانچونو افتتاح ان شاء الله کوم به ان قریب دی چې یو دوه ځای نور برانچونه ان شاء الله کولاو به مثلا کم ځای کې ان شاء الله چې په د خانانو ډیره کې د برانچ اراده هم د یو په ناوګه کې ان شاء الله برانچ اراده ده او الله دې خیر وکړي ان شاء الله او ان قریب دی چې کولاو ان شاء الله. دا بازار د ډیر وخت نه یو خو د ټول علاقې یو مین بازار دی نو په دې کې روح الله رو دا کسابخانه کولاو کړه افتتاح وکړه موږ ته مبارکباد وایو الله دې کامیاب کړي. خدا د وخت ضرورت ته زویم چې یوازې نه شي دوه درې کسابیان نور زموږ په بازار کې بکار دي ځکه چې خلکو ته به غوښه په ریټ هم میلاویږي بل خلکو ته به د خوراک غوښه میلاویږي خپلې غوښه به میلاویږي چې څومره کسابیان ګڼ شي نو دومره به عوام ته سهولت راشي غوښه به د خوراک میلاو شي ښکلې به میلاو شي. د دې خدا دغه چې موږ دلته کچه غوښه هم خرڅوو او تازه غوښه به میلاویږي ان شاء الله. امید دی چې د دې دا کم سوچ دی او کم فکر دی د قوم دپاره الله دې په دې روزګار کې برکت هم واچوي د قوم دپاره د الله د خیر ذریعه وګرځوي. بس چل دی چې زموږ دا بازار د امبیلې دا چې دی دا د ټولې شملې یو مین ځای دی یو مین بازار دی. ټیک د دې کې کسابان وو هغې دې الله ښه ساتي او د هغې کاروبار هم تر اوسه پورې ډېر ښکلی وچلی الله دې وله نور هم وچلي. خو دا بازار داسې دی چې په دې دوو کسابانو راټینګېدم نه اکثر به د نهو نه وروستو غوښه شاټ به نه به وه که نه نو مونږ هغې تم هغه زړو تم او د نوو تم دا سوال کوو چې د خدای لپاره ښه څاروی راولی او په ښه ریټ یې ورکوئ او خلکو له دا هډوکې لږ کم لږه کتره ورسره ورکوئ او دا ان شاء الله الله دې د دې په دې کاروبار کې هم برکت واچوي او الله دې د دغه زړو په کاروبار کې هم برکت واچوي او دې چې یو بل سره چې څومره ډېرېږي نو ان شاء الله دا پیدا به عوام ته راځي. اورې نو مونږ په دې ډېر خوشحاله یو ان شاء الله د پکې دا دغه هم کړل چې زه به کچه څښې کټې ملالوم او د نورو بیزو میزو دغه به ورسره هم کوم نو دا ښه خبره ده د چا یو څیز لګي د چا بل څیز لګي که نه الله دې دا ټول کامیاب کړي او الله دې ټولو په کاروبار کې برکت واچوي.